وفي الصنائع ونحوها نحو كتب على كتابة د مصادر د ثلاثي و مجرد بیان شروع چې د فاعلانه به داسې راځي د فاعلانه به داسې راځي هماغه بیان روان دی اوس وایي چې په صنایعو کې هغه کارونه چې په هغې کې معنا د صنعت و حرفت پرتی کسبونه صنایع د دې نه یا په مثل د صنایعو باندې صنعت نه دی حرفت نه دی کسب هنر نه دی خو د هغې سره څه نه څه مناسبت لري نو دا یې وفرمایل چې د دغو نه به په وزن د فعالتون باندې راځي وفي الصنائع او مصدر به راځي په صنائعو کې او په مثل د صنائعو باندې نحو کتابه لکه کتابه مثال د ماضی مفتوح العین شو علا کتابتین راځي به په وزن د کتابتون یعنی د فعالتون په وزن باندې دا کتابتون یو هنر دی کتابتون کتابت نه لیکل دا یو هنر دی دا یو کسب دی دا یو صنعت دی او ونحوها مثال لکه عبارتون دا تعبیر ته ویل کېږي د خوب نو دا تعبیر د خوب دا کسب نه دی دا هنر نه دی خو هغې ته ورنږدې دی نور علوم څومره چې دي هغه علوم به زده کړې هغې ته علوم ویلی کېږي او هغې کې زیاتوالی نشته خو محدود دی مثال زه به دا ووایم چې تا په نحوه کې مرفوعات زده کړي دي نو مرفوعات محدود دي کله محدود دي محدود دي کله جزئیات لا محدود دي خو مرفوعات چې کوم کلیه ده یا منصوبات چې کومه کلیه ده یا په دې خپل فن کې لګیا یې په دې کې د بابونه زده کړي دي نو بابونه د ثلاثي و مجردو محدود دي معلوم دي د دې نه اخوا دې خوا نشته او کوو نو هغې تا ته ووایي چې دغه غلط دی او ملت دي مطلب باندې پوه شوې نو دا تعبیر د خوب چې کوم دی چې هغه د هغې نه مصدر د عبارتون په وزن باندې عبره یعبرو عبره یعبرو عبارتون فعالتون په وزن په معنا د خوب د تعبیر باندې تا خوب ولیده او بیا دې ملا ته وویل هغه درته د هغه خوب معنا وکړله نو دغې ته تعبیر ویلی کېږي لکه څه ویلی کېږي تعبیر ویلی کېږي نو دا تعبیر دا یو هنر غوندې دی بعینه نه دی خو په مثل د هنر غوندې دی ځکه چې بعضې سړی په دې کې مهارت پیدا شي د هغه نو بیا ورته خدای پاک دا خوب د تعبیر الهام کوي د خوب د تعبیر الهام ورته کوي بیا دی د خوب تعبیر کوي په خبره باندې پوه شوې نو خلک ناشنا خوبونه یې دي یو شیطانی خوبونه دي یو رحمانی خوبونه دي او یو خیالي خوبونه دي شیطانی خوبونه کې خو سارامیتوب او رضالت دا وویني دا پکې وویني چې ما ته وویل چې د قوم دپاره قرباني ورکړه د دې خاوند نه طلاق واخله او د دې شي په سره نکاح وکړه یو دا خوب دی نو دا حرامي خوب دی دا څه خوب دی دا حرامي خوب دی شیطانی خوب دی یو رحمانی خوبي ښکلې ښکلې خبرې پکې درته راشي داسې پکې بشارت درته راشي ترهیب درته پکې راشي هلکه دا تا باندې خو ګورې بیماري را روانه ده نو ته صدقه وکړه او نفل وکړه استغفار وکړه چې دغه بیمارۍ نه د خدای بچ کړي او یا وایي
سبشارت پکې دی او د خوشحالۍ خبره پکې را روانه ده خوشحالۍ خبره پکې را روانه ده ما ته یو سړي ووي په لاره روان وم نو ما ته یې ووي چې استاد جي سلام علیکم رامنډې کړې ښه چې زما تا سره ډېر ضروري کار و ما شکر دی چې زه رالم چې ته زما کوڅې ته نه راغلې که په څه نه وې راغلی تا به څه کولې ته خو ویسته مړ وې مطلب پوه شوې نو ما یې وایم نه ودرېږم نه ته ما سره روان یې خدای دې غرقه ما ودرېږم ما وخت مه ضایع کوه خبره کوه چې په لاره یې درته ویم چې خوب یې راته ووایي د دې ښځې پنډوکې دې په خېټه شته وی نو ما وی خدای به دله ښکلې لور درکړي 2 میاشتې پس مې ولید بیا یې رامنډې کړې ما ته یو سړي ستا خبره خو رښتیا وښته مې څه خبره ما ته څه پته وه چې مسده پر زرګونو خلک میلاویږي وی تا وی لور به دې وشي لور دې وشو مې ښه وشو که نه چې ته روغ ختلی وی خو بیا به دې خدای دې بېخته دې مولا وباسي اوس ته بیا زما خواله راتلې دا اوس چې راغلې خو شی مې درله برابر کړه که نه خبره باندې پوه شوې نو دا تعبیر بیا داسې یو څیز وي چې دا د هنر او د کسب سره تعلق ساتي دا رحماني خوب یوسف علیه السلام ولیده یوسف علیه السلام عزیز مصر وید خراب سړی هم کله ښه خوب لیدی شي خراب سړی هم کله ښه خوب لیدی شي او ښه سړی هم کله خراب خوب لیدی شي ښه سړی هم کله خراب خوب لیدی شي او دارنګې چې کوم دی یو دی خیالي خوبونه دا ده چې څنګه ته په ژوند کې کوم عمل په ویښه باندې کوم عمل ډېر کې خوب کې باندې هغه کارونه وي کې به او په زنکدن کې او په بېهوشۍ کې دا خلک چې اپریشن کوي که نه ډاکټر ورله اپریشن وکړي نو بیا دی چې په هوش کې راځي نو داسې غټې کنځلې کوي هغه کتابي کنځلې حیران به ورته پاتې شي دا ما لیدلي دي نو زما اپریشن و فکر را سره پیدا شه خدایا څه به کېږي هسې نه چې کنځلې شروع کړم نو د دغې غمه مې چې د دې نه مې خدای بچ کړي یو به مې خدای ته سوالونه کول او بل مې درود شریف شروع که هر څه وظایف مې ټول پرېښودل او صرف درود شریف مې شروع که هر حالت کې به مې درود شریف وی هر حالت کې نو چې اپریشن یې راله وکړ او ویټینګ هال ته یې راوستم کوم ځای کې چې د اپریشن نه پس لږ انتظار ورته کوي چې دا سړی کوم طرف ته روان دی اخوا روان دی که دې خوا روان دی ځکه اندازې لګوي که نه نو هغه سړي ماله دې خپې رسي دا اندازه لګي که نه بس ما دې خپې راسو رامي مې څه وایي مې څه نه بس یاره ډاکټر ته مې هغه سړی وخبرې دي نو بس بولتا دا بیل خلق دی دا بیل مې زبرګي هم ثابته شو برګي مو ثابته شو دا بیل خلق دی به صحیح توانی کا بس استیاره واستم خو چې څنګه کمرې ته وردن نه کولم سرګي مې وغړ هغه په ما بده د خو باندې مسخوتان نه وخت له کور ته زیدن تیاره موکړه په ځان باندې هغه مریانو چې دا اپریشن وشو دا اوس خبرې کوي خبره باندې پوښښ نو د الله شکر مې ادا کړ چې خدای ډېر شکر دی چې د کنځلو نه دې بچ کړم چې د بېهوشۍ نه په هوش کې راتلم نو الحمدلله ما ته هغه هلکان چې څوک را سره وی تا درود شریف وی ما سبحان الله د خدای شکرونه مې ادا کړ زما ضرور اپریشن ما سره ډېر غم و ډېر ښه سړی دی ما وی چې یاره نو چې اپریشن یې زه کورم سات په سات به مې ټلیفون کو چې هلک حنیف څه حالت دی ما خورایي مې راته وي چې ماماجي 15 پیرې سورت یاسین ووې او 6 پیرې تبارک الذی ووې او اوس لګیا دی په اوچت اواز باندې درود شریف وایي ما ته یې وې ها وایو نه هغه موبایل یې د هغه د خولې مبارکې ته ونیو او ما دلته غوږ مبارک ته نیولی یاره په چغه لګه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد هغه تلاوت ډېر زیات کوي او سورت یاسین او تبارک الذی درود شریف نو دا
یقین وساتئ د هغه بیماري رانه هېره شوه خوشحاله شوه بیماري رانه هېره شوه نو کوم خبره چې ته په ویښه ډېره کې ذکر ډېر کې خوب کې به ذکر کې کله کنزل ډېر کول خوب کې به هم کنزل کې ځنکدن کې به هم کنزل کې او په بېهوشۍ کې به هم کنزل کې که قرآن شریف تلاوت دې ډېر کو ذکر دې ډېر کو ښې خبرې دې ډېرې کولې نو هر حالت کې به دې د هغې خولې نه ومغه کما تحیونه تموتونه څنګه چې ژوند کوئ دغسې به ستاسو چې کومه دی نو مرګ هم وي زمونږ کلي کې یو سړی څوک و د مولانا قاسم صاحب چې کوم دی ماما و هغه به زمونږ په جومات کې مستقل اذان کو 5 وخته اذان به کو اقامت به کو او طریقه دا وه موږ ماشومان د هغه زمانې خبر نه چې ماسخوتن چې مونځ به وشو نو بیا به سوره ملک وي تبارک الذي او بیا به ټولو خلکو درود شریف وي او بیا به اجتماعي دعا وشوله د سار د مانځه نه پس به چې سلام وګرځېد او اللهم انت السلام به خلکو وي نو بیا به د شروع وکړه نو سورت یاسین به وي بیا به درود شریف وي او بیا به اجتماعي دعا وشوه دغه سړي دغه ماما هغه چې کوم دی چې په کور کې په خوب کې ودو په خوب کې به لګیا وروره بانګونه به پکې کول خوب کې وي او تبارک الذي به پکې وي او سورت یاسین به پکې ما هغه زمونو ته وي چې ملنګ دوه ګټې دې وکړي یو د خیر یو نه باندې وکړه دي دنونه او می خوب وکړو او می سورت یاسین وي نو ځان په خبرو باندې عادت کول پکار دي خبره پوه شئ هر سلاړ شي د سړي نه عادت نزي خدای دې نه کاندي په بد چارو عادت څوک ښه عادتونه نو ما تاته دا خبره وکړه چې دا کتابت دا تعبیر د خوب دا یو داسې څیز دی چې د کسب سره مناسبت غوندې لري دا څنګه لکه ته چې اوس ډېر لیکل کې نو خط به دې ښه کېږي ډېر میزونه جوړی نو کرسی او میزونه نو لاس به دې صفا کېږي نو اول میز به دې کوږ وږي دویم به لږ ښه وي دریم به د هغې نه ښه ډېر لرونه تېره کې نو اخر به چې کوم دی نو تجربه به دې وشي کسب کې چې څونه مخکې کېږي نو تجربه به دې چې کوم دی نو پکې کېږي تاسو خیال کوله خبره دقسې چې بار بار تعبیرونو کتابونه ګوري او تعبیرونه د خوب کې نو ستا به خپله پکې دونه تجربه وشي چې د هغه د خوب شروع کولو سره به فورا تا ته تعبیر راغلی نو دا کسب خو نه دی خو د کسب سره تعلق ساتي نو کسب داسې دی چې ته عمل نه کوې خو بل سړی خوب ویني او تا ته د خوب معنا تا ته خوب وي او ته ورته چې کومه دی نو د خوب تعبیر کې په خبره پوه شوې نو د دې وجې نه دا د هغې سره مناسبت لري لهذا د دې مصدر به د عبارتون په وزن باندې راځي ونحو خفاقا وفي الاضطراب او په هغه الفاظو کې چې د هغې په معنا کې اضطراب پروت وي نحو خفاقا اضطراب پریشانی او خفګان دې ته ویلی کېږي نحو خفقه لکه خفقه علی خفقان خفقه فعل وزن دی ماضی پکې مفتوح العین ده نو د دې مصدر راغی د خفقان پښتو کې ته موږ خفګان وایو پښتو کې څه وایو دا خفقه دا په معنا د خفګان باندې پښتو کې چې کوم معنا کوو نو دا موږ معرب کړی موږ معرب څنګه چې کړی معجم کړی یعنی اصل عربي لفظ دی موږ ته عجمي لفظ جوړ کړی دی خفګان هم کې جوړ کړی دی او دا دی خفقان په خبره پوه لکه عرب ټول د کاف په ځای ګاف وایي نو که موږ ووایو چې دنیا به ورانه شي زموږ سره خو ګاف هسې هم شته په حروف متهجیو کې ګاف را سره هغوی سره خو ګاف نشته که نه زمونږ دی پټ کړی دی نو موږ خو خپل ګاف دی نو وایو بیا که نه په مطلب پوه د چا په دې سره اعتراض کېدی شي نه شي پې کېدی او که ته پې اعتراض کړې نو کوله ما در باندې نحو خفقه على خفقان فعلان په وزن باندې وفي الاصوات
او په هغه الفاظو کې چې په هغې کې معنا د صوت پرته وي، معنا پکې د صوت پرته وي. نحو صرخه علی صراخ، لکه صرخه چې ماضي مفتوح العين ده، د دې مصدر به راځي په صراخ فعال په وزن باندې. دا په صراخ نه راغلی دی، خو اصل اصح هغه صراخ نه، صراخ لفظ دی. صراخ السکلا، صراخ یصرخ صراخ السکلا تا ویلو، څه دی ویلو؟ خیر دی، غلط نو خو اصح نو، غلط نو خو اصح نو صحیح. او اصل سره صراخ فعال په وزن باندې، لکه نباح. نباح دې ویلې دی کنه، نباح د سپي غپېدو ته ویلې کېږي، سپي غپاته چې کوم دی ویلې کېږي. نباح ينبح، نباح دې نه راغلی دی. وقال الفراء، دا یو بله قاعده ذکر کړي، اذا جاءك فعل، فراوی کله چې تا ته فعل راشي، ته کوم ځای نه راشي؟ نو خان نه کې خبر دغه سره کار ملره، یعنی یو فعل ماضی دی پیدا کړه، داسې ماضی چې مفتوح العين وي، مما لم تسمع مصدره، داسې ماضی چې مصدر تا ته معلوم نه څنګه وي، عجیبه ټکي ښکلې وي. مما لم تسمع، مما چې تا نه یې اورېدلې، دا خو کېدی نه شي چې فعل به وي او مصدر به نه، مصدر خو به وي، فعل خو د مصدر نه راوتی دی، خو ما نه دی اورېدلې، تا نه دی اورېدلې. اوس به دې له مصدر پکاري، که څوک تپوس وکړي چې د دې مصدر څه دی، نو فراوي فاجعله فعلا للحجاز، وګرځوه مصدر د دې د فاعلون په وزن باندې. دا مذهب د حجازینو دی، د پاره د حجاز، یعنی عند الحجاز. حجازینو په دې باندې هغه وایي چې د دې مصدر د فاعلون په وزن باندې وګرځوه. لکه تا ته ویلو چې کله فاعل وزن د متعدی ولې، نو د هغې مصدر به د فاعلون په وزن باندې، لکه هلته وفي المتعدي نحو ضرب على ضرب ویلي کنه ویلي، نو دی وایي فرا چې حجازین، چې دا حجازین چې کوم دی د نامعلوم مصدر، د نامعلوم مصدر دا تابع کوي د متعدی فعل، تابع کوي د چا؟ د متعدی فعل. په خبره پوه شوې؟ وفعولا لنجد، او د دې مصدر وګرځوه فعول، دا په نس د نجدیانو باندې. نجد یو علاقه ده، نجد علاقه ده، د هغې لغت دا دی، د هغې لغت دا دی چې هغوی مصدر چې کوم دی د فاعلون وزن چې مصدر معلوم نه، دا د فعول تابع کوي. گویا هغوی د لازمی فعل مصدر تابع کوي، او حجازین د متعدی فعل مصدر چې کوم دی نو تابع کوي. ولې دې کې څه وجه ده؟ دې کې وجه دا ده چې دا لازمی فعل دا کم دی، او دې کې ګردانونه لږ دي، ګردانونه به دي لږ دي په مقابله د متعدی کې، ځکه په هغې کې مجهول نشته او په ده کې مجهول شته. متعدی کې مجهول شته، نو ماضي مجهول هم پکې راغی، مضارع مجهول هم پکې راغی، اسم مفعول هم پکې راغی، ټیک شو که نه؟ نو دې کې ډېر شو. نو دی وایي چې دا مصدر حجازین وایي مصدر سپک کا، مصدر خفیف کا، او هغه فعلون وزن دی. او نجدیان وایي چې نه، مصدر فعول کا، مصدر فعول کا. په خبره باندې پوه شوې؟ که اوزان یې ډېر دي او که لږ دي، ګردانونه ډېر دي او که لږ دي، خو فعول وزن کا. ونحو هدن وقرن مختص بالمنقوص، او مثل د هدن او د قرن، دا هدن په اصل کې هدایون دی، فعلون وزن دی، او قرن قرایون دی، فعلون وزن دی. مختص بالمنقوص دا خاص دی په منقوص پورې. هدایا دی ماضی مفتوح العین ده، ماضی مفتوح العین ده. هدایتون تی جدا دی، خو دلته کې مصدر څه شی دی؟ هدایون، بیا یې متحرک ما قبل مفتوح. او قرایون، قرایون د چا مېلمستیا کولو ته ویل کېږي. قرایون فعلون په وزن باندې دا مستعملیږي، دا خاص دي په ناقصو پورې. وګوره ته هدایا دي ناقص دي، په لام کلمې یا راغلي، او قریه یقرا یا قرا یقري،
راغلی دی ناقص دی په ځای د لام کلمې باندې یا راغلی ده. ونحو طلب مختص بيفعل او مثل د طلبون یعنی هغه مصدر چې په وزن د فعالون باندې دا خاص دی په هغه ماضی مفتوح العین پوری چې دا هغه مضارع مضموم العین وي. مختص بيفعل ماضی د مفتوح العین خبره روانه ده نو رستو درته دا خبره کوي چې دا به د هغه ماضی مفتوح العین راځي چې مضارع مضموم العین دا کوم باب شي نسوارا باب بشي په خبره پوه شئ لکه جاء طلب يطلب طلبا الا جلب الجرح والغلب مگر جلب الجرح او غلب استثناء دی وکړه بس شي نه استثناء وکړه استثناء د دې نه وکړه چې ته چې د فاعلون په وزن باندې مصدر د فاعلون په وزن باندې مصدر دا به د نسوارا باب ناراضي دا قاعده منقوزه شو په جلبه یجلبو باندې او په غلبه یغلبو باندې ټیک د ماضی په کې مفتوح العین ده خو مضارع په کې مکسور العین ده مضموم العین نه ده مضموم العین نه ده او مصدر ته راغلی دی د طلب البشات جلب او ما غلب دا چې راغلی دی او باب قیاس دی فضربه باندې نو د استثناء وکړه چې دا جلب الجرح او یو غلب دا غلی په دې دنیا نورانیږي خیر دی خو جمهور علماو ته جواب دی چې نه نه دا په اصل کې دی غلبتون باب ضربه باندې قیاس دی او غلبتون مصدر ته راغلی دی او جلبتون مصدر ته راغلی دی جلب یجلبو جلبتون هغه زخم چې جوړېدو ته ورنږدې شي خلک وایي جلب الجرح جلب الجرح زخم قریب الالتیام شو یعنی جوړېدو ته ورنږدې شو او غلبون دا غلبتون دی غلبه یغلبون راغلی دی او دلیل په هغوی ځان له پیش کړی دی وی قرآن شریف کې غلبون راغلی دی راغلی دی غلبون راغلی دی من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم دلته جمهور ته جواب کوي چې دلته کې تا حذف کړی شوی اصل کې من بعد غلبتهم دی وفاعل الله خدا قواعد ټول دي دا قواعد لازمي قواعد نه دي دا د تتبع او استقراء په بنیاد د عارف مولا لګیا دی کتاب والا چې د تتبع او استقراء لاره چې داسې استعمالي نو دا قاعده کلیه نه ده بلکې په مختزمه کې هو قاعده کلیه شته نه هو قاعده اکثریه وي کنه اکثریه وي خو موږ قاعده اکثریه ته قاعده کلیه وایو موږ اضافه یو انتو برخیله نو رانی خیر دا یو دي تبعي مطلب پوه شئ بشمار خبرې موږ له په دې روان سبق کړالي نورو کتابونو کتاب ویلي چې قاعده به درته وایي نو چې قاعده درته وویله نو ته به لس اتیا ټکي پیدا کړي قاعده به پرې منطبق کېږي خو لس ټکي به نور پیدا کړي چې قاعده به پرې نه منطبق کېږي نو موږ سره یو ټکی دی اپسې زر راوباسو اپسې راوباسو که شاذ دی خلاف القیاس دی ضعیف قول دی د یو ملا قول دی د یوې قبیلې قول دی او یو له اعتبار نه دی ډېرو له اعتبار دی بس خبره ښه پوه شو مطلب باندې نو دقسې دلته دا خبره دا قاعده کلیه نه ده دا اټاله قاعده نه ده دا د تتبع او استقرار او د معلوماتو مطابق دي د دې مثال داسې دی لکه دوه ګرش مصدرونه د پلاني مولا په نیز باندې او څلور څلوېښت مصدرونه د پلاني مولا په نیز باندې په مطلب پوه شوې وفاعل اللازم او هغه فاعله سباله بدل شي نه سباله اسی ټوخي مخه به کوخ له بخیر کی ها خبره پوه شو پښمنی وسه چل کو ما خام بس چل کو او د دې ځای چې لام شنو ثم لا تخني خیال کې مرادي بس د شو د ټول خو چاله ورسي لا یا خدا نه کنه په پرونه بلا مدد درته وي ولا وی ختمونه دي تاسو راشي جمعات کې ملکه مې زه ستړی راغلی ما او زغلی دا
چې را باندې نورې مو هلته لګي ووامه خو نه یې پرېښودم مې ده خله نو مې ده زه به داسې 4 بجو له به ځان در ورسومه خو چې در شمه نو ایساروه مې مه پس 15 منټه تقریر به درله وکړمه او بیا به ایسته راتښتم هغه وی ټیک ده منګه 2 منټه د پاسه 4 بجو له هلته ورسېدو میدان خالي پروت و منګه رالو ناوې لاړولوله هېڅ ملک خالي پروت و هلک ته مې ګاډۍ راوکړه ته چې ځو نو خالي دی ته خو موږ نه یو راغلي نو چې مازدیګر شو نو ټلیفون یې وکړو چې تاسو جي درغلی خو جي واپس راغی جي درغلی خو جي واپس راغی موږ وایي چې مازدیګر دی نو ما خو ځان سره ټایم لیکلی او ستا د وینا مطابق دغه دی په دې شي کې هم لیکلی دی په دغه کې هم لیکلی دی دا پکې دا بله وه نو خوب مې خوب خاموش شو او تقریر ونه کړ ایسته بیا واپس چې کوم واده خوله مې نیولې امولا را چای پې کوله بیا راته خوب راغی مې اوس خو د خوب وخت نه دی اوس مې پرېږده چې دا اودس بیا وکړم ځکه چې خوب رانه وتښتي نو په چې د یخې اوبه ګوره په یخې اوبه اودس کوم دا خوب رانه وتښتي دا شی دی نو قرار یې څوک نه پرېږدي وفاعله لازمې او هغه فاعله ماضي مکسور العین چې لازمي وي نحو فرح علی فرحین لکه فرحه یفرحو ماضی پکې مکسور العین ده فرحون تینا مصدر راغلی د دې نه فرحون هم مصدر راغلی او د دې نه فرحون صفتی مشبهه راغلی والمتعدی نحو جاهله علی جهل او هغه فاعله چې متعدی وي لکه جاهله علی جهل د دې مصدر برازي د فاعل په وزن باندې جهل فاعل جهالتون خپل ځای مصدر دی خدا به عام راځي وفي الالوان والعيون او په هغه الفاظو کې چې د هغې په معنا کې د لون او د عیب هغه معنا پرته وي لون الوان او عیوب عیب نحو سامره وادمه على سمره وادمه لکه سامره ادمه د دواړو کې لون پروت دی سامره یسمر سمرا سمرتان سمرتان دا مصادر تراغلی سمرا فعلا بوزن دا دینا صفت مشبه فعلا مؤنث راغلی دی غنم رنگی جنی ترویلی کیگی آدیما یقدمو آدیما دا سریعبانی باب قیاس دی ادومتون نو سمرتون ادومتون دا اگا مصادر دی چې په دې باب کې کثیر مستعمل دي د دې نه علاوه نور مصادر هم راغلي دي په خبره پوه شوې پنو وفاعلا او مثل د فاعلا چې ماضي پکې مضموم العین نحو کرما لك کرما علی کرامت غالبا د دې مصدر باندې کرامتون په وزن باندې راځي کثیر غالبا اشاره کثرت تلا ونحو عظام وکرام کثیرا او دارنگی کثیر مستعملی کی دنین عظامون عظم یعظمو کرم یکرمو داتم مستعمل شوه ده خبر معنی پوشوی خصیات اغا کرامتون مستعمل ده فعالتون پو وزن بانی او ده فعالون او ده فعالون پو وزن عظامون فعالون وزن ده کرامون فعالون وزن ده دا هم مستعمل ده او ده دقی کرم بابن عظم یعظمو کرما یکرمو والمزید فيه هغه بابونه چې مزید فيه دي ثلاثي مزید دي او که رباعي مزید دي داغه والرباعي قياسي مزید فيه او رباعي دا قياسي دي ثلاثي مزید فيه داغه تا په کتاب کې مې 25 بابا پنځیش بابونه دي شپږ بابونه دي شپږ والرباعي قياسي دا مزید فيه او رباعي دا قياسي دي قياسي مطلب دا چې یو مصدر به راځي هغه مصدر به پاغي باندې باب مسمى پاغي بسې باب به مسمى دا باب نوم به هغه مصدر وي هغه مصدر به د باب نوم وي فنحو اکرم علی اکرام مثل د اکرم یکرمو دا ثلاثي مزید دی
او په ابتدا کې پکې حمزه زائده شوی ده د دې مصدر به د اکرام افعال البول راځي ونحو کرم على تکریم و تکریمه او مثل د کرمه باب تفعیل دی عین کلمه چې کوم دی پکې مکرر ده دا به راځي په تکریم تفعیل په وزن باندې دا قیاسی مصدر دی و تکریمه او د تفعیلتون په وزن باندې راځي تفعیلتون په وزن باندې په محموزو کې او په معتلو کې په محموزو کې په معتلو کې په ناقصو کې دا به تفعیلتون په وزن دا دواړه مصادر د په نسبت باندې د مصیغه مولا په نسبت باندې قیاسی دي چې دا تکریم تفعیل دا به صحیح ناراضي او تکریمتون تفعیلتون په وزن باندې لکه تغذیتون لکه تسمیتون لکه تختیتون ویلی دي کنه دا مصادر به هم قیاسی وي د شافعی مولا په نسبت باندې او د علم الصيغه مولا په نسبت باندې هغه وایي چې د باب تفعیل دوه قسمه مصادر دا قیاسی دي یو د تفعیل په وزن دا به صحیح نه او یو د تفعیلتون په وزن دا به د محموزونه او د ناقصونه د دې نه راغلي په خبره باندې پوه شئ خیر ګره هغه به د ابتدا نه د تفعیلتون په وزن باندې خط ایخطئ تخطئه نو بیا حمزه مفتوحه ما قبل مکسور په یې بدل شي سما يسمي تسمیه المنوی او غزا یغزی تغذیه بچه کم دیر پکی وی دا چا مذهب شو د علم الصيغه مولا او د شافعی مولا او د جمهور عالمانو مذهب داري خبره پوه شئ چې نا مصدر به د ټولو نه یو شانتي راځي چې به د تفعیل په وزن باندې وي البته کوم ځای کې چې قاعده جاری کېده قاعده به جاری کې بیا به نه مصدر په بل وزن باندې جوړ شي لکه سما یسمی تسمیون بوي اول بسوي تسمیون بیا واو یې راځي واو دی په یې بدل ک ادغام دیو کنو تسمیون شو شدت پکې راغی دا یو یې حذف کا او اخر کې دا غي په عوض کې تیر اوړه مصدری نو تسمیتون تغذیتون تختیتون دا بچ کوم دی نو تختیون دی نو دلته کې حمزه رااله د یا ماده زائده نه رستو قاعده بل محموز په قراءه کې راشي په المصيغه کې خیال کې مراد راوځي وګي نو هغه یې حمزه په یې بدل کې نو تختیون وشي بیا بل دې دوه یګان نه یو حذف کې عوض کې به دې تختیتون بشي تختیتون بشي جوړ شي ها دا مذهب ده وجاء كذاب وكذاب راغله پر مصدر د باب تفعیل کې کذاب جاء کې اشاره تقلیل کنه جاء کې اشاره جا کنه تقلیل کنه کذاب نو راغله او کذب یکذب کذاب اصل مصدر سره تکذیب او کذاب نو راغله فعال په وزن باندې والتزم الحذف والتعويذ لازم کلمانو حذف او تعویذ کول تعویذ پکې ثابت شو که ثابت نشو تاسو واسه نه باندې چې تعویذ نشته دی تعویذ په شافعیه کې کله تاسو کو چې تعویذ کول جایز دي کنه نو ته ورته سوې چې جایز نه دی لازم کوم ځای کې راغلي شافعیه کې راغلي والتزموا عالمانو لازم کو یو حذف یو داغي ایواز راوړل داغي ایواز راوړل په خبره باندې پوښي یو مولا هغه د دعا ډېر سخت قایلو چې سنت وبسه په دعا دا خامخا سره کوي دا خامخا سره کوي دا شرجامي مونږ ویل چې شرجامي مونږ ویل نو یو ځای کې پکې چرته د دعا لفظ راغی د دعا لفظ پکې راغی نو مولا ته وایي زمونږ سید مولوی سید نور الله مرقده هو وفات شوی دی هغه ته وایي چې مولوی صاحب وی دعا پکې ثابت شو کنه بیا کله دا ما په سنت کې مشته دا په خدای بنده بیا ته شرجامي یاده نه بیا شرجامي کې خدوا د دعا ثبوت شته کنه ما وی بالکل پکې شته دعا لفظ پکې راغلی دعا لفظ پکې راغلی نو هغه د سنت کې ملا حسن کې مزاحد کې څه په باندې دا خدای شاه دا د شرجامي دا
په دې کې خو خامخا شته نه به خلکو ته ویې دا دعا تاسو نه منئ قسم ته په شک ځای کې مشه ثابت شوی اوس که تاسو نه منئ تعویض په کوم ځای کې ثابت شوی کې ثابت شوی دا ځان سره ولیکه او شکرانه به پې اخلي دونه پاڼ ورته وایي بهي دا په زعفرانو لیکلی کېږي زعفران چې کوم دی په 15,000 روپۍ توله دي خبره پوه شوې چل بس تکې د دې خبرو خو دونه ما سره شته خو دا بل چا راوړي دي یو توله زعفران راوړه هغه وایي خو ګورې دې کې دیسي شته هسې نه چې هغه درله درکړي هغه په 1500 دي په 15,000 روپۍ توله دي یوه توله زعفران پې لګي یو توله زعفران نو دی دا تعویض والا چې څوک تعویض لري یو استاجي خدای ته وګوره زه به دوکه شمه دا پیسې والا کړه ورته وکړه دا 1500 پسې دغه هم واله کرایه هم واله نو 5,000 روپۍ دي د جیبه کې نو تعویضونه ولیکه په کور کمان تعویضونه پسې ولیکي په کور کمان اخو زیاري که نه او زعفران هم زیاري که نه او خوشبویي پې ولګوي خوشبویي پې ولګوي نو هغه چې دغه کې که نه او ډډوزې کوي را خوشبویي کوي وی دا مې درله ګورې بېګا د شپې په 12 بجې دا د ګور په شپه لیکلی کېږي یا د جمعې په شپه یا تعویض په کومه لیکلی کېږي او ته به ورته پاسې په 12 بجې باندې نه مخکې او نه وروستو نه مخکې نو زه ټیک دې ته په 12 بجې پاسېدم او اودس مې برابر کړ او دا مې چې کوم دی دله ولیکه او دا واخله او من راځي به دله کور ته به راځي دیم خوشحاله کېږي خوشحاله کېږي او چې تعویض راوړي استاد دا تعویض راوړي چا کتې وګور بس څه استاد یې څه دي بھئی څنګه کېږي بیتي بیتي دا وایي میتي آزي لیکن الله شته محمد شته نه په قرآن شته نه په حدیث شته وی دا خو زمانه 5,000 روپۍ اخیستې مې د مسلمان زوی دی تا کې مې حلالې ګټلې دي خبره پوه شوې او دی ورته ملا صاحب ورته ووایي وایي شکرانه خیر دی ته خپل وس کې څه کېږي دا خو بیا دی من خرچه راځي نو 5,000 روپۍ مخکې والي 5,000 روپۍ وروسته والي ښې سنت کې خبره پوه شوې تعویضونه پکې راغی که را نه وي هسې یې نه منې والتزموا الحذف والتعویض لازم کړي عالمانو حذف او عوض راوړل فی نحو تغذیه واجازه واستجازه فمثل د تغذیه اجازه او استجازه کې دا د جمهور عالمانو والتزموا کې دا ته اشاره وکړه د جمهور عالمانو چې دا د غذا یو غذی نه ماخوذ دی د دې مصدر کې تغذیه غذا یغزو مجرد راغلی دی ناقص واوی دی غذاء تاکي مصدر راغلی دی کافرانو سره میدان جهاد کې قتال کول خلق مرانا او بیا که اصطلاح د حدیثو تلاړي نو بیا وایي چې هغه مقابله د کافرانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې په خپل باندې موجود وي خلق مرادي تغذیه ورشو تغذیه نو په دې کې چې کوم دی حذف اول په ابدالو کې قاعده متوجه کې او یو مقام کې جمع شو اول ساکن دی او دی په یې بدل کړ یې دی په یې کې مدغمه کړله تغذیون شو تغذیون اوسته دا یو یې حذف کا دا حذف راغی او دا بلتی پکې راوړه دا ول تعویض وکړه تکوا عدم حذف معنی او عوض هم چې کوم دی نو راغی نو تغذیه دی پکې وي اجازه اجاز یجیز اجواز دی باب افعال اجاز یجیز اجواز دی دا مذهب روان دی د جمهور عالمانو خان اجواز په اجواز کې د حرکت د جیم ته نقل کړ وو دی په الف بدل کې ځکه د حرکت د فتحي وو نو تو الفونه جمع شو اوس په تا تلفظ نشو کولای نو یو دې حذف کړ نو څه دی راغی اجاز دا حذف دا محذوف په عوض کې دی تا راوړه نو اجازه شو استجازه دا اصل کې باب استفعال استجواز ده استجواز
نو استجوازن کې نو حرکت دی جیم ته نقل کړ او دی بالی بدل کو حذف دکړ د انتقاد ساکنینو په وجه ایواز کې دی تار اوړه نو استجازتون شو استجازتون شو او دو علم الصيغه مولا مذهب په دې کې دار چې دا باب تفعیل باب افعال باب استفعال کچرت دا اجوفو یا ناقصو نو په دې کې دوه قسمه مصادر برازي لکه غزا یغزي تغزیون برازي تغزیون بیا چې کوم دې تفعیل اعلال به کیو کی او کا اجوف او دا کې باب افعال دې هغه کې دوه قسمه مصادر برازي د صحیح او د افعالون په وزن باندې راځي لکه اکرم یکرم اکرام خو کچرت دا اجوفو یا ناقصو نو جاز یجوز نقل کباب افعال تا اجواز یجوزو اصل ذکر کې چې تا ته پته ولي اجواز یجوزو نو په اجوازه کې نو حرکت مخ کې لاړ او دا وو بالی نو اجاز شو یجوزو کې نو حرکت کسره ما قبل ته لاړه او په یی بدل شو نو یجیزو شو نو مصدر راغی اجواز سره اجواز دا مذهب د جمهور دی دا مذهب د جمهور دی اجواز نو په اجوازون کې تا د و حرکت ما قبل ته نقل کړ جیم تا و دې باندې بدل کې انتقال ساکنینو حذف دې او دا غي حذف په وس کې دي تار او نه اجازه توش علم الصيغه ملاوینا د دې مصدر په دوه قسمه باندې دی د دې مصدر یو د صحیح دی هغه اکرامون افعالون دی او یو چې کوم دی د معتلو دی نو دا په اصل کې د ابتداء افعالتون په وزن باندې دی څه په وزن دی افعالون په وزن نه دی دلته حذف او تعویض نشته حذف او تعویض نشته بلکې دا د ابتداء افعالتون په وزن دی اجوازاتون نو دو حرکت جیم تا نقل کا وو بالی بدل کا اجازتون پکی ہوا او پا استجوازن کم تک کا خبر رہا بابی استفعال دے نو دا جمهور نیز مذہب بانی داری چی دی که دو حرکت جیم تا لاٹ وو دی بالی بدل کے اتقاد ساکنین دورالا بیا دیو حذف کر عوض کردی چی کم دے تارا وڑا نو استجازتون شو او دا الموسیقی مولا مذہب دادی دا علم الصيغه مولا چې زیادوم دا د محققینو مذهب دی خیال کې مرادي نو هغه دا د اول استج وازاتون دی استج وز افعالتون هغه وی چې دا وو د دې حرکت ما نمل ته نقل کا او بالی بدل کا استجازتون بکی ہوا وانا مضاربه على مضاربه مثل تضاربه باب مفاعله د دې مصدر برازي په مضاربه مفاعله باندې د کې په فعل د جانبین راغلي وي ښا وزراب او د فعال په وزن باندې به راغلي مفاعله د اصل مصدر دی دویم نمبر مصدر فعال په وزن باندې دی ومرء شاذ مرء دا شاذ دی مرء ما يمارع ممارعه مارع یو مدیو بل سره اختلاف کول جګړه کول جنگ کول مرراون ممارعات راغلي دي او مراون هم راغلي سره راغلي مراون خو مرراون فعال په وزن باندې دا قلیل مستعمل دی ځکه او ټکي ولي په شاذ وجاء قتال او راغلي دي په طریقې د تقلیل باندې د بعد مفاعله مصدر په وزن د قتال باندې قتال او باندې علماء جنا قتال څه راغلي دا اصل کې دی قتال اصل کې څه قتال دی خو شرط چا د وجه د ضرورت شعرینا یا د بل مقصد د پاره هغه د قاف هغه کسره هغه اشباعي کړل نو یې پکې پیدا شو نو قتال وی پوه شئ ونحو تکرم على تکرم او مثل د تکرم باب تفاعل تلاک د باب تفاعل مصدر باندې د تکرم تکرم يتکرم تکرما تفاعلا په وزن باندې وجاءت من ناق او راغلی مصدر د باب تفاعل په فعال باندې تملا تملق
یتملقو تملقا تملق اصل مصدر دی او تملاق دای چې کوم دی دویم نمبر فرع مصدر دی تملاق ته فعال وزن دی نو تملق چې کوم دی پښتو کې وته موږ چاپلوسی وایو څه ته وایو چاپلوسی چې څه مالدار سړی ته د ځان د سیمه خورایي کې خبره پوښي التودد والتلطف توري کې سړي کې التودد والتلطف اظهار د ود اظهار د محبت چاته کول خبره باندې پوښي او تلطف د سینر مینر مې خوږی خبرې ور سره کول چې قربان یله جینو تاسو یې بیګا لري شي وي تاسو بیګا لري شي په دې اړه مې څه راوړې ده پړې راوړې ده په دې مقتدیانو کې چې د مالدار سره چې ته نه کړه دا ایمان دا چاپلوس ایمان نه دی وته یاره ته خو نه وی بیګا راسي مې په نظر راځي یار باندې کې مې قتل ما وی چې دا سره چرته جوړ خو یې کنه خبره کوي بیمار شوی خو نه بیګا مې په خوب کې ولیدې پرې غرکا او یو غریب سړی به میاش نه دا خواشوي تاسو نه دای تاسو نه کوي مطلب باندې پوه شو دا هغه دی هغه تملق ورته کوي نو مثلا ځل دې په لاس کې یو 50 ورکړي صحیح تماشا وکړو الله دې ته وړه جنت ته الله دې ته وړه جنت ته کله دې غرکه په فلسفي توسه هغه ته وړه جنت ته ورکړي تاسو خیال دا مال لیدلی دي دا د ځان نه ویم دا چاپلوس خلک مال لیدلی او ما کې خو چاپلوسي شته زه خو د چا خبرې چې کوم دیانو تمام پروا ساتیازه موشنی را مات که موشنی مات که مخبره موشوی که پوی نشوی اصلا زمان کردی که سوی جاهلو علی پیموگی وای ته دو خوخی وی ناغر ډریور گاڑی چلو چې گاڑی چلو سوال مخی لالم دزل بریک ونیم و خدای دی غاکا ډریوری موشن دی را مات وانا ویدا خو سو کیگی ویدا خو جیوس لانجل گاڑی خو کلار ببوزو خو با 500 روپی ویخا ویتا سزالیم دی کانا ویخا دسی اوکا چی در گاڑی میسی تا ودرو او نیکه دلتا که نیکه دلتا که امیران چه ولا راولا او میسی تا ورده 500 روپی والا نیت می پا 500 که واده خبره بوشو گاڑی که کلاپا کلوپا اوکوه چه اومی لگه اوپا کی او نیک تا وای چی دا خو پشپات سو لگی خو مازی که فتاسو ده پا 500 بوله و خمان موشنی را علمات کرد اینا موشنی مات کن خواه الف دو الفون جمع شو دو بدل اجوازون استجوازون کی اجوازون او استجواز دو الفون ساکن جمع شو کن قیده خوب جاری که چه در وو حرکت با ماقبت نقل که کنه کنویل نی جاری کوما جاری که بستانی که تا کنه ما ستانی که هم جاری کئی خبره پوی شوی خو او اعتماد ساکنینو بل دو ولیفون نراشی گرابنی شی تو وایا په ایمان دا دی پیر بابا وی وسال دستا کاکا شه بوي چې دوه ولیفونو باندې په منځ کې تلفظ کې دی شي نو جنې شي کې نو سجل به وسره کې نو حذف کې به کنه اصل قدر صالح نه کلمه کمیږي د باب اصل چې کوم دی ورکیږي دا نه په واس کې تیر راوړل دا نه په واس کې تیر راوړل علي په ولې حذف کو انتقال ساکنان راوړل انتقال ساکنان راوړل او دا باب دغه ټکی اصلو د باب ټکی اصلو څه حذف شوی دی واو حذف شوی په حقیقت کې په استجوازون کې ځکه د روح حرکت دماغ قبل تلقل کړی دی نو کله چې دو ساکنه جمع شي نو قاعده او قانون اکثریه 99% داده یو کم 0% داده چې اول حرف د حذف کې دویمه نو اول حرف دلته څوک وو نو چې اصل ټکی د حذف کو نو اخو خامخا وایي کنه چې اوس خو راوړه کنه اوس خو د تعویض وکړه خبره باندې پوه شوې نو د دې وجې نه چې کوم دی الف حذف کړ او د تعویض راوړه په اخر کې
تپوس یې ښکلی دی خو زموږ خو ایموشن مات دی پوه شي مطلب باندې اوس به پکې بلا څوک یاد کړی وي تملق تملق یا تملق تملق چاپلوسي خدای ته کوه څه کوه خدای ته کوه خدای په چاپلوسۍ نه خفه کېږي چې ته ورته ځان داسې چرګوټی کې د پښمني په دې ټایم کې او ښه دې پېژني چې دا خو زما ځان دې راته چرګوټی کړو زما بنده خو دی که نه نو قسم دی چې بیا دې مني یو ملا وی ما د هر حیوان نه د هر ځناور نه یو صفت زده کړی دی نو چا ورته وی چې د دې پیشو نه دې څه زده کړي دي پیشو نه هغه ورته وی د پیشو نه مې چې کوم دی خوشامد او چاپلوسي زده کړې خوشامد څه مې زده کړي خوشامد او چاپلوسي دا مې زده کړې ده وی چې کله د خدای نه سوال کوم نو دا خوله ورته کاږه کړمه دا سترګې ورته په لاړو لمدې کړم دی کې اوښکې راځي نه اوښکې پکې نه راځي نو دا خدای ته سوال شروع کړم چې یا خدایانو ستا بندې یم لکه پیشو چې تا ته ډوډۍ ته کښېنې وراشي او دومره په عاجزۍ میاو وکړي چې ستا پې زړه ودردېږي هلکه وي ډوډۍ ورته واچوي ډوډۍ ورته دا وې مې نه د پیشو نه زده کړي دي نو بیا ورته چا وایي چې ښه د سپي نه دې څه زده کړي سپینه وی د سپینه مې چې کم دی صبر زده کړی دی سپینه وی د مالک در نه پرېږدي د مالک در نه پرېږدي که د پنځه ورځې نار که نو هم خو ستا در نه پرېږدي بس چا درته نه ځي ورته وډوئ چې ماله ډوډۍ راوړه او که تا دې بېګاره ډوډۍ در نه کړله نو هېڅ ډول دی چې خدای دې بیخت په دې مدرسه دې خدای دې شین اسمان تندر نه وغورځوي مطلب پوه شوې ډوډۍ پکې نه میلاوېږي زوی چې ځو فلاني ځای ته خدای ډوډۍ نه درکوي ته دې تښتې مه تښته دې کښېنه ورته وی خدای ستا مزدور یم او ډوډۍ به راکې ستا مزدور یم او ډوډۍ به راکې وی د سپینه مې صبر زده کړی دی د خپل مالک در نه پرېږدي او زه په وړه خبره د خپل مالک در پرېږدم نو دا مې زده کړي چې نه به پرېږدم د خپل مالک در به نه پرېږدم په خبره پوه شوې ښایي نو تملق او تملاک ته راغی والباقي واضحون باقي واضح باقي څوک دي د دې نه هغه مصادر مراد دي چې په د کوم بابونه تیر شو دې نه علاوه دي ونحو الترداد والتجوال والحسیسا والرمية للتکسیر او مثل د ترداد تفعال وزن دی درد د یرد نه ماخوذ دی ډېر زیات واپس کول تجوال د جاله یجول نه ماخوذ دی تفعال وزن دی ډېر زیات چکر لګول والحسیسا حس يحس نسواره باندې باید قیاس دی حسن حسیسا فعیلا وزن دی ډېر زیات چې کوم دی یو سړی په یو خبره ورتېلول والرمية دا ما يرمين ماخوذ دی رمية دا فعیلا وزن دی دا ډېر زیات غشي ویشتون کې مولا للتکسیر دا مصادر دا د مبالغې لپاره مستعملېږي ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد اذ راځي مصدر د ثلاثي مجرد نه هم على مفعال په وزن د مفعال باندې ما دا صيغه ده د چا د ظرف صيغه ده چا د ظرف ده خو مستعملېږي په معنا د مصدر باندې د جاء کې اشاره یجیء کې اشاره تقلیل ته ده یجیء کې اشاره ده چې اصل مصادر هغه دي خو کله د ضرورت په بنا باندې د ظرف صيغه هغه د مصدر په معنا باندې هم مستعملېږي ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد ايضا على مفعال كمقتل قتل يقتل نو مقتل کې ظرف هم شو او په معنا د مصدر به هم مستعملېږي ومضرب دا د ضربه یضربون دا د ظرف صيغه نه ده دا مضرب په خپله د دې ضربه یضربون د ظرف صيغه نه سره راځي مضرب راځي دا مضرب مفعل په وزن باندې چې راشي اکه مضارع مفتوح العين که مکسور العين نو د ظرف په ځای د مصدر په ځای استعمالېږي قياسا ومشرب او مشرب شو شرب قياسا مضطردا د دې استعمال قياسي دی
او ډیر دی کثیر دی. واما مکروم ومعون ولا غیرهما فنادران. مکروم او معون چې راغلی دی، مکروم معون مکروم معون د بیا د وو حرکت عین ته نقل شو نو معون شو. ولا غیرهما خو د دې نه علاوه نور نشته. دا دوه وزنونه په کلام د عربو کې راغلي دي او د دې نه علاوه نور نشته دی. فنادرانی که چېرته راغلي وي نو نادر وي. دې ته دا ولې نشته دی؟ دا مفعول وزن دی او د اسم مفعول صيغه چې تا جوړوله نو هلته کې ته په دې خبره باندې پوه شوی وي چې باید د مفعول په وزن باندې وزن په کلام د عربو کې نشته، دا ثقيل ګڼل کېږي. نو هلته په اسم مفعول کې سره دغه ضمه اشباعي کړه. د ضمې اشباعي کولو مطلب دا چې واو ورسره راوړه، واو ورسره نو مفعول ته جوړ شو. لمکروم نشته. مکروم که د مصدر په ځای استعمالې او که د بلې بلا په ځای استعمالې خدا شته نه خان حتی جعلهما الفراء جمعای مکرومتین تر دې چې ګرځولي دي دې دواړو لره چې یو مکرومون دی او یو معون دی. دې دواړو له ګرځولي جمعای مکرومتین ومعونتین جمع د مکرومتون او د معونتون. نو جمع کراشي خو خیر دی. ابتداءً بلا وزن په کلام د عربو کې په مفرد کې نه مستعملېږي. ومن غیره على صلة مفعوله ومن غیره او د غیر ثلاثي مجردونه چې راځي دا په وزن د مفعول دا غیب راځي که مخرج و مستخرج. خبره ګرانه نه دا بار بار تیر شوي وي چې دا اسم مفعول د مزیدو اسم مفعول د مزیدو د ثلاثي مجردونه علاوه د رباعي مجردو یا د رباعي مزیدو یا د ثلاثي مزیدو د دې مصدر دا یو خو هغه قیاسي مصدر دی. قیاسي لکه د باب افعال تفعیل استفعال تفاعل دا قیاسي مصادر دي. دا غیر قیاسي مصادر چې موږ ته دویم نمبر مصدر وایو، موږ ته فرع کله وایو، کله ورته زیاتی مصدر وایو. دا مصادر به د اسم مفعول په وزن باندې راځي. مثال لکه کمو خراج دا اخرج یخرج اخراج. نو مخرج د اسم مفعول څخه هم ده او مخرج دا د ظرف صيغه هم ده او دا د مصدر په وزن په معنا باندې هم مستعملېږي. مستخرج اسم مفعول هم ده، ظرف هم ده او مصدر هم ده. وكذلك البواقي دارك نور بذال قياس کا دحرج يدحرج مدحرج بدي راشي نو دا اسم مفعول ظرف او مصدر ده. واما ما جاء على مفعول او هر چې هغه مصادر دي چې راغلي دي په وزن د مفعول باندې کالميسور والمعصور والمجلود والمفتول فقليل نو راغلي دي او د مصادر په اوزانو کې امتیاز وي. چیرې کاذبتون مصدر راغلی دی اسم فاعل په وزن، مکذوب او مکذوبتون مصدر راغلی دی دا اسم مفعول په وزن باندې خو قلیل دي. نو دلته اقا خبره وکړه مفعول ميسور يسر يسيرو يسر يسيرو يسرا دا اصل مصدر دی اسانتیا ته ویل کیږي. او که يسر يسر راشي او ميسرتون کې راشي ميسر او بيستوي جواري ته ویل کیږي. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. خبر پوښی نو موږ څه خلک یو موږ دا نه کوو لکه پیسې را سره نشته. والميسور يسرا يسر يسرا نو ميسور هم تقي راغلی دی مفعول وزن دی دا په معنا د مصدر باندې. معصور د عسر يعصر عسر يعصر د عسرا راغلی دا د یسر په مقابله کې دی. یسروا ولا تعسروا یسروا ولا تعسروا خلق ته اسانتیاګانې راولي ګرانتیاګانې ورته مراولي آرامیان دي خو موږ بیا صحیح نشي کولی. معصور نو صيغه د اسم مفعول له د مصدر معنا ورکوي. والمجلود جلد یجلدو جلدون دی راغلی په معنا د صبر کولو باندې
په معنا د برداشت کولو باندې او مجلود اسم مفعول په ظاهر کې دی د مصدر معنا ورکوي والمفتون فتن یفتنو فتن یفتنو فتنتون فساد ته ویل کېږي جنون ته ویل کېږي عشق او محبت ته ویل کېږي عشق او محبت ته ویل کېږي مفتون مجنون په معنا باندې صيغه د اسم مفعول ده خدا اسم د مصدر په معنا مستعمل فقليل دا قليل وفاعلة كالعافية والعاقبة والباقية والكاذبة أقل أو ده اسم فاعل فوزن كراغلي وفاعلة فاعلة اسم فاعل كالعافية عفا يعفو عفوا عفا عفوا لمصدر او عافية ذات هم مصدر راغلي ده اسم فاعل فوزن باندې خو اقلو ده خبره باندې پوښیږي والعاقبة عقب يعقب عقب چا پس رستو تلل تعاقب کول تعاقب يتعاقب تعاقبا تعاقب يتعاقب تعاقبا تا سړیوي چې لکه ورشي بیا ته ځان نه خبر نه سپیډر نه وګو تختاو سپیډر نه وګو تختاو نه ته وګ نه ګوري خودل ته منډه کې پسپی پسی منډه څوک دا وایي که مولا سه ولې منډه وي د پټکی شامله خو دې شاته اوچته شوی دا څنګه چلې ولی وې سپیډر نه وګو تختاو غل ورخ خواږه وګ روغ له خو وګو راکړه چې وګو ورکړو شارو ظالم دې ما سره دوکا وکړه او ځان ته نه ګور چې دا کټ ټوکړي ناول خو وګو راکړه دا بایا خا بیا ګوره دا خو د باب تفاوت ته چنه پښه خو عقب يعقوب کله دې نه مصدر عقاب راشي مصدر څه راشي عقاب نو بیا سزا ته ویل کیږي عذاب شدید العقاب قرآن شریف کې بدل راشي ها دا څه پکې او عقاب رستو حسیت ویل کیږي رستو حیثیت ویل کېږي یو څیز نه شا طرف چې کوي لکه وایي مثلا دا زموږ مدرسه ده دای مخه ده او دای شا ده هلکه ستا کور کوم ځای کې دی یاره جي د ضیاءالعلوم مدرسې عقب طرف ته دی شا طرف ته دی په خبره باندې پوه شوې دا به وایي والباقیة بقیه یا بقا بقیون تراغلے مصدر بقاؤن تراغلے بقیون دا تراغلے او باقیتون هم تراغلے دی ظاہر کی صیغه د اسم فاعل مؤنث ته خود مصدر په ځای مستعملي والکاذب کذب یکذب کذبا دا مصدر راغلی کاذبون تراغلے او کاذبتون دا اقل راغلی اقل ونحو دحرج على دحرجة مثل دحرج رباعي مجرد دحرج على دحرجة غالبا دير تدق سرازي ودحراج دا چې کوم د قیاسي نه دی دا دغه خلاف دی فعلان په وزن باندې بالکسر په کسری باندې په کسری د فی باندې ونحو زلزل على زلزال زلزال بالفتح والكسر مثل زلزله هلکه زلزلان دحرجه دی وإذا مضاعف سوي دغه په رباعیو کې مضاعف هغه ته ویل کېږي چې فی او لام اول عین او لام ثانی دی یو جنس نه فی او لام اول عین او لام ثانی دا دی یو جنس نه زلزل یزلزل نو زلزلتان به په خپل دی راځي دا یو خپل اصلي مصدر دی دا خپل سکز وی دی او دا نوري ناسکدی زلزال او زلزال قرآن شریف کې زلزال استعمال شوی دی ښا والمرة من الثلاثي المجرد والمرة اغا لفظ چې دلالت کوي په مرت باندې یعنی په یو ځل عمل کولو باندې د ثلاثي مجردونه مما د هغه مصادرونه لا تاء فيه چې تی پکې نه على فعلتين راضي بل فعلتون په وزن باندې نحو ضربتين
وقتلة ضربة وقتلة ضرب يضرب ضربون تی مصدر دی قتل یقتلو قتلون تی مصدر دی قتلون تی مصدر دی اوستوی چې د دې نظر دسی معنا اغستل غواړم چې دا عمل دی مولا یو ځل کړی مرتان یې کړی مرتان نو د دغه ضربون سره به تا د مرت مرګري کې ضربتون به وي د قتلون سره به تا د مرت مرګري کې نو قتلتون به وي څه به وي قتلتون ضربتون دې معنا به دا وي چې ضرب زید ضربتن زید یو ځل وهل وکړو یا یو گزارې وکړو خیال کې مرادي دا قتل یقتلو قاتلاتن یو قتل وکړو یا په یو گزار مولا مړ په یو گزارې مولا مړ په خبره باندې پوه شوې خاجي وبكسر الفاء للنوع او بکسر الفاء باندې شرازی دا فعلتون نو دا به د نوعیت د پاره راځي دا فعلتون په فتحې د فا په زیادت د تا باندې په آخر کې دا د مرت د پاره په کسری د فا په زیادت د تا باندې په آخر کې فعلتون بدن فعلتون دا به د نوعیت او د حالت د پاره دي الفعلة للمرة والفعلة للحالة خبره پوه شوې دا بدله ان شاء الله راشده او کتاب کې خان ضربتين وقتلتين ضربتين وقتلتين یو نوع وهل کول د وهل ګډه قسمونه دي د وهل ډېر قسمونه دي لوړ باندې په سفیړې وي خیال کې مرادي نو تا کوم نوع وهل کړی مثلا لوړ باندې وهل کړی دي لوړ باندې د قتل ډېر قسمونه دي ملاقات توخه جواب نه راور غړې مسمړ شم چې راغل غړې مړکی کې باندې خامخا مړکی چې خدای نه مړکی دا کو ظاهري او یا ولګیری هغه خبيغه وناسته او ته یو غاټ ګټ دیوچت کو دې سره نه راوځو پوه شم مطلب باندې په سواد په مرکز کې چې کوم نه نو تبلیغي نمازي خراب شو دماغي خراب شو یو نوجوان الک طالب العلم ډېر خسته کول ځوانو هغه چې کوم دنو دونه ګټ چکړه هغه ودو داغه دې سر لرا بغولې مړو خلګونیو وی خدای دې غار کدا تاسو ودا هم ما ته خدای ویجه مړې ما ته خدای مې مړې او په دا غټه بوله غټه ښکارا پرتاو بس په سیوارنا استمه غټه هم چې سر پلان نه پرې به جیل ته وو جیل کې دا بیان کو هغه ویلونه نه ډاکټر یې ولو ویلونه بس هغه بیا چې کوم نه په مرکز یې ورکړ وینا خو ور سبب بل ملکی مرکز ته وایي ته باقي پړې واشه وي وی ترې دا په لانجه جوړي پوه شو مطلب باندې نو کله کله د سیم کیږي ها کله کله د سیم هم کیږي دا یو بدلانه کې نو ګور ورته ضربتين او قتلتين یو نوع قتل کول مونږ په وړو کتابونو کې په خوانه دا خبره کوله چې جلستو جلسة القاری جلستو اوس دا قاری صاحب داغه خوښو نو دا قاری صاحب چې کوم دی ناسته خوښو چې قاری صاحب څنګه کې ناسته خبره باندې پوه شئ نو هغه ناسته د قاری صاحب په شان کې ناسته وکړه وما عداه على المصدر المستعمل او هغه مصادر چې ولاودي د ثلاثيونه هغه راځي په مصدر مستعمل باندې نحو اناختين یعنی د نوعیت د پاره او د بل مولا د پاره سره د مرد د پاره دا راځي په خپل مصدر باندې فاعل لم تكن تاول زدها کتیبه کې نو ته په کې زیاتی کې نحو اناختين انا خيونيخو انا خيونيخو اناختون او دا فاصله کې ده ناخ ينوخو ناخ انواخون ده بیا دوم حرکت دی نقل کما قبلتا وهو دی پالی بدل کې انتقال ساکنانو پوج دی حذف کو اخر کې ده تی او وزیر اوړه نو اناختون شو لکه اجازتون پشانتی اناختون اجازتون پشانتی
نو دې سره تی نشته بله مطلب چې ته بله چې دې کې خپله تی د مخکې موجود ده نو که ته د دې نه مرت معنا اخیستل غواړې نو همدغه اناختون ټکی به وې اناختون ټکی وې د اوښ کېنولو ته ویلی کېږي د اوښ کېنولو ته ځکه چې اوښ ولاړي که نه نو ته په هغه باندې سورېدی هم نشي او بار هم پرې نشي اچولی نو خلجیان دوی د اوښ ته اواز کوي خاص قسم اواز ورته کوي چا تا اورېدلي وایي خوب کې نه هم دي اورېدلي تاسو صدقه ورته نه یم نو اوښ کېنئ چې اوښ کېنئ او هغه برله 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 کوي کارېږي خو پوه دی که نه چې ما د څه لپاره کېنئ خبره پوه شوې صدقات خو نه را کوي دغه دی دا او نه د بېنظیرې انکم سپورټ خبره پوه شوې نه انصاف کار را کوي نو کېنئ چې کېنئ نو بیا یې بار تړلی نو بیا په شپږ کسه هغه بار ور وخېږي ورته پوه شوې بلکې د پاسه یې په پړې اړولی یو طرف ته چې کوم دی بوجۍ یا بل څه یا بل څه هغه وتړي نو بیا دې بل طرف ته راشي دا دې خلکو نیولي چې ونه غورځېږي بیا چې کله بار پې برابر کړي د اشناو ته دې منځ ته ور وخېږي نېغ د بوتل په شان پې کښېني او بس بیا اوښ چې کوم دی نو پاسئ نو اوښ چې پاسي نو اول په دې سینه زور راوړي دا زنګونانو چت کړي بیا چې کوم دی زنګونانو کې خو دوه دغه دي که نه بیا هغه دا مخکې خپې نېغې ودرې په قلار قلار وروستو خپې مو ودرې بس روان شي دی ورته دلته کې غزل شروع کړي دی ورته شروع کړي غزل شروع کړي امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار هغه لار باندې تېرېږي که نه نو هغه کنډرازو ته ګوري او ځان پې خوشحالوي نو دغې ته وایي اناخه څه وایي اناختون فإن لم تكن تاؤن که چرته تی پکې نه وه په مصدر کې ابتداءً ضدها نو ته به زیات کې تی به ورسره زیات لکه اخرج یخرجو اخراجتون به وي اخراج د مصدر راځي که دا خو صحیح دي نو تی پکې نشته اخراجتون به ووې احرجامتون به ووې بل به ووې بل واتیته اتیانة ولقیته لقاءة شاذ اعتراض به وشي بیا خدای دې خواره وکړه تا ووې چې د مصدر د مرت دپاره به د فعلتون په وزن راځي چا په وزن به راځي فعلتون او د نوعیت دپاره به د فعلتون په وزن راځي نو اتا یأتي محموز الفعل او ناقص یایی دي اتا یأتي نو د دې نه پکار دا وه چې د مرت دپاره تا مستعمل کړی اتیتون فعلتون ضربتون او د نوعیت دپاره دې مستعمل کړی اتیتون د دې نه خو اتیانتون راغلی دی دا د مصدر د مرت دپاره دی دغه رنګې لقیه یلقا سمعه باندې باب قیاس دی او د دې نه مصدر پکار دی لقیتون دې نه لقاءتون راغلی نو جواب یې وکړه شاذ دی خلاف القیاس چېرته یو نیم ټکې دا که د قیدې نه خلاف راشي دې کې مصدر مستعمل شوی هم د لقیون په وزن باندې دی لقیون اتیت للقیک زستا ملاقات لرالما اتیت للقائک ستا ملاقات لقاء او لقیون ویلې کېږي اسماء الزمان والمكان اسماء زمان او مکان مما مضارعه مفتوح العين دا هغه چې مضارع مفتوح العين اسم زمان اسم مکان په یو ځای کې ذکر کړي ځکه چې صيغه یې ولا او بل دا چې کوم کار په یو مکان کې واقع کېږي نو زمان کې به خامخای داسې کېدی نه شي چې یو فعل په یو مکان کې وي او په زمان کې به نه وي یا به زمان د ماضي وي
یا به د حال وي یا به د استقبال وي. او مکان چې ته په دې دنیا کې اوسېږي نو په مکان کې به کار کې مکان مونږ یو زمونږ په اصطلاح کې مکان دی، یو زمونږ په اصطلاح کې مکان دی چې دیوالونه وي چت دی پې دا مکان دی، نو دروازه پې لګېدلې ده دا مکان دی، موږ پکې ناست یو دا مکان دی. او یو چې کوم دی مکان چې استقرار د یو څیز پکې وي په اطرافو باندې مشتمل وي نو دغې ته مکان ویلی کېږي. دا پټی هم مکان دی، دا کلم میدان هم مکان دی، کوټه هم مکان دی، برنډه هم مکان دی. خیال کې مناله خبره. یو دی لا مکان، نو هغې ته زما ستا رسایي نه کېږي، زما ستا رسایي ورته نه کېږي. ها که د کرامت خاوند شوي نو بیا به ورته ورسېږي، بیا به ورته ورسېږي. په مطلب باندې پوه شوې چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي. عبدالرحمن بابا سوی چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. وګوره څونه عجیبه خبرې کړي. نو چا ویلي وو چې دا د خپل مقام، خو اصل خبره د دا ده چې د دې نه پسې خلک وړه خواږېږي چې په یو نظر تر عرشه پورې رسي، چې په یو نظر تر عرشه پورې رسي. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو د زاهدانو. خبره باندې پوه شوې. او چې لا مکان ته رسي نو دغه مقام هم د انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باوجودی کې پروبالنت آدم کې، باوجودی کې پروبالنت آدم کې سره د دینه چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وزري وي نه د الوتو سره سوو هوا پی پونچا هغه مقام ته ورسید که فرشتون کا بھی مقدور نه تا چې اخوا د فرشتون طاقت نو. سدرۃ المنتهى کې ورته مولا سوي جبرئیل السلام ته سوي مې بس اشنا زبر نشم ته د الله جلال دې او نور چې کوم دی نو زما وزر سوځي. خبره پوه شوې. نو دلته دې پاتې شو او وې څه په باره باندې خبره پوهېږي. نو دغه مقام بیا د چا دی؟ لا مکان ته رسېدل د چا مقام دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعدس خدا بزرگ توی قصه مختصر. خدای مګړه بهشکه چې بنده دی، خدای مګړه بهشکه چې بنده دی، نورې کل واړه صفات دي پر اختیار. خبره باندې پوه شوې کنه. عبدالرحمن بابا وی ښه. نو دا مې ته خبره وکړه چې اسم زمان او اسم مکان صیغه ولا یو راوړه په یو عنوان کې ذکر کړل، ځکه چې مکان به په زمان مکان کې چې عمل کیږي هغه په زمان کې همي، او په زمان کې چې عمل کیږي هغه به په مکان کې همي. دا کې دې نشي ښه. مما دا جوړیږي د چا نه؟ مما د هغه الفاظونه مضارعه مفتوح العين چې مضارع مفتوح العين وي او مضمومها یا مضموم العين وي. ومن المنقوص او د ناقصنا على مفعل په وزن د مفعل باندې. اصل خبره دا چې دا اسم ظرف چې موږ جوړو کنه اسم ظرف، نو دا به د مضارع د عین کلمې د مناسبت په بنا باندې جوړو. که عین کلمه په مضارع کې مفتوحه وه نو ظرف به مفتوح راځي، که مکسوره وه ظرف به مکسور راځي، او که عین کلمه په مضارع کې مضمومه وه نو قیاس سوی چې مضموم دی راشي. ځکه موږ قاعده کې خوله کړه اوس مضموم هم ترې راوسته مقتول ووي، خو بیا عرب راته قار شوي خدای م خوار نه که ژبه زمونږ ده او مشروطي پکې تاسو کوئ. دا ټکي خو زمونږ کره نشته. مفعول وده دا زمونږ په وطن کې زمونږ په عربۍ کې نه مستعملېږي. خلاف القیاس دی، ثقیل دی، دروند دی، دا دی هغه دی، خو څه شی دی نو وې څه وکړو؟ نو وې څه وکړې مړې خو نه خو فتحه پرې راوړه که نه مړې پرې ضمت یې درکړه فتحه پرې راوړه. ته خو یو حرکت راوړې که نه یو حرکت راوړې نو دا په مفعول کې د عین کلمه ساکن کړه. عین کلمه دی ساکن کړه. نو قاعده دې ویلې وه چې الساکن اذا حرک بالکسر، په کسرې به متحرک کې نو بیا په مقتول کې مقتل ووایه. څه پکې ووایه؟
مقتل پکې وایا. قیاس دلته بیا دا تقاضا کوي. اول قیاس دا و چې مقتول وایا، بیا چې کله هغه ساکن کړ او ساکن متحرکانو په کسر نو مقتل پکې، دا بیا قیاس شو. قیاس تقاضا دا شو چې مقتل وایا. نو مقتل دی ولې ونه وي؟ وی مقتل مې ځکه ونه وي چې هغې ثقل پیدا کوو، لهذا د فتحه مولا. بله خبره دا وه چې د دې اصل حرکت خو موږ نشو راوړی، موږ به راوړو بل حرکت، او بل حرکت چې ته راوړي نو بیا په کار دا ده چې خفیف حرکت راوړي او هغه د فتحه د نورو حرکاتو په مقابله کې، نو مقتل دې پکې وي. په خبره پوه شوې؟ ښایي کم ځای ته ورسي. مما مضارعه مفتوح، دا هغې نه چې مضارع مفتوح الالي مضموم الالي یا مضموم الالي یا ناقص وي، د دې نه کوم مفعول راځي چې مضارع مفتوح الالي. نحو مشرب، لکه مشرب، شرب یشرب، شرب بس حرف مضارعات لکه، او میم مفتوح اول کې راوړه مشرب وایه. ومقتل، قتل یقتلو، قتل یقتلو، نو حرف مضارعات لرګه میم مفتوح اول کې راوړه مقتول به ترې نه جوړ شي. بیا به د کې چې د عین کلمه ده د دې دا حرکات د ضمې به په فتحې باندې بدله کړي، نو مقتل به پکې ووي. ښه خبره پوه شوې؟ مقتل د عاشقۍ وي، خو په ښار د مدینه کې. اول پکې گردن د عبدالله نه قلم وي. الله اکبر، سنه دي خبره. چراغ وی د عربو، پتنگان د عجم وی، او ولاړې تماشې ته ساکنان د حرم وی. الله اکبر. داسې طابق النعل بالنعل خبرې کړې ده که نه؟ داسې چې د عربو خلک په حرم داسې نه دي مین لکه عجم چې پې مین دي. عجم چې پې مین دي، خیال کې مړه هغوی د حرم ادب نه کوي. خدای دې ورله دا ادب ورکړي، د حرم ادب. مونږ په پاکستان کې هم چې کوم دی نو د قبلې سمت تختې نه غځو، او هغوی کعبې مبارکې ته په مطاف کې هم لاس دي خپې ورته غځولي. مونږ د پردي کتاب د منطق مانه د انګریزۍ هم به مالکانو ته وي چې هلکه د دې انګریزۍ د کتاب هم قدر کوئ، ځکه دې کې خو بسم الله لیکلي که نه؟ بسم الله پکې in the name of Allah the great مدا پښتو عربی کې پکې بسم الله الرحمن الرحیم، دا پکې په عربی کې هم لیکلي. نو ما د دې کتاب هم ادب او احترام کوئ، او هلته قرآن شریف د پاسه داسې خپاړئ لکه موږ چې په بلاک باندې خپاړو. قرآن شریف تلاوت به کوي، نو راوړه به یې داسې به یې نیولی، نو سجده به پکې راشي، دا قرآن شریف به داسې الټه کېږي په ځمکه باندې. ما یو ځناور ته ووایي ما دا څه کې دا خو بېادبي کې ته هغه هذا حرام. نو ما دا هذا کلام الله، خدای بنده د کلام الله او د حرام مناسبت لټې د یو بل سره څنګه مناسبت ده؟ د الله کلام دی، غیر مخلوق، غیر مخلوق. دا خدای الله تعالی کلام دی، دا خدای حرام خو مخلوق دی. حرام سره مخلوق دی د خدای بنده. دا اصل یې وایي خو نه مني، هغه شته نه مني. په مطلب باندې پوه شوې؟ دا شی کوي. نو ادب پکې نشته. خدای دې ورله ادب ورکړي، سپک به ورته نه ګوري. خیر دی، ځکه چې د نبي علیه السلام وطندار دي که نه؟ نبي علیه السلام وطندار دي. خلک وایي د یو مخه مثل مخه ښه شي او د یو مخه مثل مخه بدي شي. نو د رسول الله د برکت او د هغه د مخه به دا عرب خوښو، نو کارونه به یې نه خوښو، سپک به ورته نه ګورو، خو عرب به خوښو. خیر دی، کوي به زیاتې به هم کوي. موږ هم ټول سپرګان نه یو، که موږ دې ولټولو نو بلا سوري دي راکړي، خو خدای دې خیر وکړي. نو هغې کې ادب نشته. نو خبره مې ته څه کوله؟ د مقتل خبره پکې راغله چې مقتل د عاشقۍ وې، خو په ښار د مدینه کې، او اول پکې ګردن د عبدالله نه قلم وې. ډېر دا فاضل دیوبندو ښه عبدالله صاحب نو، دا فاضل دیوبندو. او هغه داسې اشعار یې ویلي دي چې ګوره ډېر خلک د هغې په معنا پوهېږي هم نه. ډېر خلک تصوف کې چې کوم اشعار ویلي دي
سوکړم د یو نه د محضر د دو خوبانو دی سوکړم د یو نه د محضر د دو خوبانو دی کله مکان کله لا مکان شي زما دې کله مکان کله لا مکان شي یعنی کله الله ورته راشي او کله ورته رسول الله راشي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله سوکړم د یو نه د محضر د دو خوبانو دی سوال د خلیل شلو منتج په هاشمی خاندان چې پکې زیره د عیسی ابن مریم شعیان رسول الله مبارک په حق سونه دی سوال د خلیل شلو دی الفاظ ته وره کنه قربان شمو هغه نه دی سوال د خلیل شلو منتج په هاشمی خاندان چې پکې زیره د عیسی ابن مریم شعیان عیسی علیه السلام ویلي کړه چې مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد التزيري أو إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من خلق تايوالي قريبي نسوال ده خليل شنو منتج په هاشمي خاندان هغه سوال کوم ځای کې دغه نتیجه راوته هاشمي خاندان کې چې په دې ځای د عیسی ابن مریم شعیان هغه ځای کړو کنه وګوره ورته دې ته وایي شعر چې وایي درته د دې افغانان دا چې پیژنم زاري ته ویم چې زناستې ما نو یو نات یا دوه به د عبد الله صاحب وای ګنې په ایمان چې په تقریر کې مراکا کوم د تقریر نمبر مې راشي نو بیا مراکا زما بیا مو برابرون خو غواړي که تاسو چې کوم دیانو یو شی مو جوړ کړی دی بس خراغله کته وته بدلوي دلته ډیر انګل دی او الته خانګل دی هغه چې کوم دیانو مبارک شو بار شو مبارک شو مکه وی بار دی مبارک شو کله مبارک دی شه بار دی مبارک شه مبارک دی شه بار خبره باندې پوښوي دا ما په عمر کې یو سحر لیکلی دا خبره پوښوي په عمر کې می یو سحر چې کوم دی لیکلی دا ځکه چې زنو بل لیکم نو شی ورانی کی بل لیکم نو شی ورانی بس تا اخیری کړی نه دا چې بس تا ظاهر نه دا اشعار شه مبارک خبره پوښي په غاړه دې د سرو ګلونو هار شه مبارک او دې کړه کې مو رب ډکه د خيسته ګلونو کړه غېږه مو رب ډکه په خيسته ګلونو په جون کې مو د خدای دا وقار شه مبارک خبره پوښي دا د نن یو 35 سال مخکې چې کوم دی نو دا یو سحران زما یو ملګری و هغه واده وکړو عبدالرحمن آصف هغه چې کوم دی نو شاعر و نو ما ورته دا سحر ولیکله خیال کې وراني مخکې وایم وړاندې کار وخت دی خراب خدای دې پوه کړه دا نیټه یې باندې وامرمن وې د ناقصونه هم داسې راځي ماضی مضارع مفتوح العین نه مضارع مضموم العین نه او د ناقصونه به داسې راځي ښه مر اصل کې یرمیونه جوړ دی نو یې ته درکا میم راوړه مفتوح مر مایون بشي مر مایون یې متحرک مقام مفتوح علی بدل ومن مكسورها او د مكسور العين والمثال او د مثال علامه فعل فوزن د مفعول بلدي نحو مضرب واضح دي ضرب يضربون ماخوذ دي نو مضربون شو موعد دا مثال دي د مثال د بولي لکه مفتوح العين باندې ناراضي كم مثال مفتوح العين من مضارع لك وجله يوجل وجله يوجل كم ذاك چې مكسور العين خدا مكسور العين راغی خو چې مضارع کې مفتوح العين نه لاغینه وې ځکه چې څوک په دا ګمانو کې چې دا واو زائد دی دا ګمان به ولي کوي اینه د تفاور اعتبار اعتراض راغی وې دا ګمان به ځکه کوي چې په کلام د عربو کې په دویم مقام کې واو راشي ساکن او ما بعد کې نه مفتوحي نو دا واو عموما زائدي زما دې ټکو ته خیال کې خیال کې اسه نه چې ته بیا موشن مات کې چې ول براکټ کې نه راغلی ما عموما ویلې دي مثلا عموما ویلې دي او مثال د دیم کوكب او کوثر په دې وجه باندې سو په دا خیالو کې
چې دا موعد مثال پتاو نه موجل موعد موای موجل دا فوعل وزن دی دا وزن په کلام د عربو کې شته کثیر دی کنه فوعل نشته الکه چې دا عین کلمه مکسوره کې د دې کې التباس نشته وینا کنه ځکه چې فوعل وزن په کلام د عربو کې موجود دی ها وجاء المنسك والمنزل والمنبت والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد او راغلی دی په طریقې د تقلیل باندې جاء د مضارع مضموم العين نه نسکیان سکو منسک کم کې مستعمل دی منسک کم مستعمل دی منسک جزاء شروع مجزر منبت منبت نبت ينبت منبت طلع يطلع مطلع شرق يشرق مشرق غرب يغرب مغرب فرق يفرق يفرق مفرق سقط يسقط مسقط سكن يسكن مسكن رفق يرفق مرفق سجد يسجد مسجد معنا دا شو چې دا یو اعتراض راغی جواب کوي اعتراض دا راغی چې تاوی چې مضارع مکسور مضموم العين وي مضارع مضموم العين هر بالا چې وي خو چې مضموم العين وي نو دا هغه نه ظرف چې کوم دی مفتوح العين راځي ودا مصادر صرفونه خو راغلي دي نه خو مضموم العين نه دي مفتوح العين نه دي مضارع مضموم العين ده او ظرفونه کې راغلي دي مکسور العين نو دې ایو خو دغه ته په اسانه اشاره وکړه چې مبجا قلیل راغلي دا څوب کې راغلي نور چې کوم دی په ټول صحیح راځي هغه مفتوح العين راځي دا یو څوب کې راغلي نو دا هغه لپاره موږ بل کتاب کې خبره کړې و چې اصل په دې کې په دې ټول مکا سيزونو کې چې څومره دلته کې دي په دې کې دوه قسمه ظروف مستعمل دي مفتوح العين او مكسور العين نو ملکه داغه د لپاره موږ وایو منسک زه د حج د احکام زه د حج د احکام د حج د حکم پورا کولو زه د اوس ګوره ورته د حج د حکم د پورا کولو زه مثال په تور عرفات والا دغه شروع خو دا نه ده حج د کوم ځای شروع کیږي عرفات شروع کیږي نو عرفات یو میدان دی عظیم الشان لمبا چوڑا میدان دی جمعات دومره دی یو چې 2 لکه خلک صرف په جمعات کې راځي 2 لکه خلک خطر خو کې نشي راتلی او نور میدان خو د دې ځلواله دا جلاله پوری او د شیرګړه پوری او د دې طرف نوال دې طرف نه د هر طرف نه دور عظیم الشان میدان غرونه کې اختیار او ډېر کوي پکې دي دا لوی میدان دی دا ټول چې کوم دی موقف دی دا ټول موقف دی خو چې ته په کوم ځای کې تشریف فرما شوې او ودرې دی نو هغه موقف دی جای وقوف فرق پکې دغه باندې علما وکړي د شدي هر یو کې لاړ شه منبت او نو دا منبت دا ټول پټی ته ویل کېږي او منبت به هغه دی ته وایي چې په کوم ځای کې تاسو سره ګناه کړې ده مسجد دا به ټول جومات ته ویل کېږي پیدار دی هم دی پکې خیال کې مراله او مسجد به هغه مقام ته وایي چې کوم ځای د مانځه دپاره منتخب کړی شوی دی منخر د پوزو دی سرو ته چې کوم دی نو ویل کېږي ځای د نخل و اما منخر ففرغ او هر چې منخر دی په دې پوه شوې که نه دا دوه مثال کافي و که نه نو ټول کې دغه مشرق او مشرق مغرب او مغرب مطلع او مطلع په دغه طریقې وایم هر چې منخر دی په کسره دینو باندې په کسرې د میم او په کسرې د خې باندې ففرغ نو دا فرع ده منخر ده کمنتن لکه منتن چې کوم دی دا فرع ده د سشي د منتن خیال کې مرادي منتن په کسرتیانو باندې راغلي بدبویي مقام د بدبویي ته ویل کېږي ولا غیرهما د دې منخر او منتن نه علاوه بل لفظ دغه خلاف القياس نه راغلي ونحو المظنه والمقبره والمقبوره فتحا وضما ليس بقياس او
مثل د مزوینا یا مثل د مقبره یا د مقبوره فتحان او زمان چې په فتحې د با باندې وي یا په زمې د با باندې وي ليس بقياس خلاف القياس راغلي اصل کې مقبر دی کا ضرب بسې مقبر کم ځای کې چې قبرونه وي مقام د قبرونو هغه ته به مقبر ویل کیږي تاسو لګي مقبر به وته ویل کیږي د قبر یا قبرونه ماخوذ دي قبران یو ملا چې کم دی په ډوغل کې ډوبول خیال کې مرادي نو دا زیاته موږ مقبره وایو څه ته وایو مقبره موږ ته مقبره وایو باندې خلک ته مقبره وایي نو مقبره نه لږی کو مقبره بالکل غلطه ده کله یا مقبره او یا مقبره ده قرآن استعمال د مقبره دی او مقبره چې کوم دی اوستی وسره رستورالي او په ظرف کې اوتی رستوريشته دی نو دې کې بعض علما وایي چې نه دا قیاسي نه دی وایي نه قیاسي وایي دا قیاسي نه ځکه دا ته کې د مبالغه لپاره راغلی دا ته کې د کثرت لپاره چې کوم نه مستعمله شوی دا ټکی باندې پوه شو نو مقبره او مزوینا زید ګمان کولو زید د ګمان کولو ګلار روان دي په لار روان دي په لار روان دي جنې دا تر پر روانه دیو سره ودرې ګورای کنه مړه مونږ ته پته ده سپرګي نشته اوس هغه باندې عادت دوی یو کول به خبره پوه شي ته پوس ته کوي چې چارته تللی او شاپینګ لته خلک مرادي او ته په بدګماني کې چې دای ګور یارانه دا اوسه یا چې ټلیفون چې ټلیفون یو کو نو ته چې او جنې سره خبرې نو جنې سره خبرې کې واغه تاسو کوي ناوامه په بند شوی دا څنګه کوي خلک مرادي دا خبرې دي نو دا بدګماني وا په دې خبرو کې نکیو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کې ناشته مسجد نبوي کې او بیبي مبارکه راغله ام المؤمنین و مال ناصر وینځ نبی رسول الله د اثر د کړکۍ نه رابار نو خدای د جمعه کې کړه ساري رابار کې ساري ولې وینځ او صحابي را روان دي هغه دوی یالکا دیوس ودا ستاسو مور ام حبیبه لکه یا رسول الله نه شیطان دشمن دی اسې د جستازه ان کې واشي چې نبی عليه السلام د جنې راغلی و او سړی ولوین ودا ستاسو مور ام حبیبه ده هغه دا راغلی او مال سره دي یا سره توبه مې د ما تاسو ځکه کله دی وینا خیر شیطان دې دوکه نه کی که شیطان دوکه کې نو هلاک بشي تبا بشي ففتح لك ما الحال دې خبره پوه شوې یو بدګماني مکه وا بچا زید بدګماني زید کم ځای کې چې بدګماني لري ها ليس بقياس وما علم او اغا چې ظروف چې علاوه دي د ثلاثيون رباعيون فعلى لفظ المفعول دا په وزن د مفعول برازي مفعول ده مفعول چې کوم وزن ده په حق به ظرف راځي مدحرج متدحرج مستخرج وغيره وغيره دا ټول په حساب